السلام علیکم. اسلام ګل هم لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د ملک مختلفو علاقو کې سیلابي صورتحال ده. د مو صوبې کې هم مختلف د سیاضلا دي څنګه کې روغ کلی کورونه هغه ځپلي شوي دي، خلکو ته جني او مالی نقصان رسیدلی ده. دغه لپاره مختلفو علاقو کې د وطن چندې کېږي، فنډ ریزینګ کېږي. دې سلسله کې کورمې کې هم د خدمت ملګري لګیا دي، چندا کوي. هغه ملګرو سره هم څو خبرې کوو چې کوم ځایونو کې دغه چندا لګیا ده کېږي او څومره اوسه پورې د خپل طرف نه کوشش وکړو. مو هر وختي راسې نه لګیا یو، تقریبا ډېره غټ چندا مو کړې ده او د سیلاب متاثرینو دپاره، خاص کر سوات دپاره، نور متاثره علاقو دپاره الخدمت فاونډیشن سهار نه لګیا ده. تر انشاءالله سسرو پروي مو به کوو. صدقه چې کومه ده دا رد البلا ده، حدیث شریف ته قرآن کې صدقه رد البلا ده. دویمه خبره ده دا عذاب چې کومه ده په د صدقو په ذریعې سره او د استغفار توبې په ذریعې سره به ختم کیږي. د دې لپاره بای جان په دې ملک کې په دې علاقې کې هر یو سړی دغه د اوز اوچت کی الخدمت فاونډیشن سره د مرسته وکړي. په دې کې ټولو نه اول چې کومه دغه الخدمت فاونډیشن او خپل امدادي ټیمونه لګلي دي ځان یې رسوله ده. اوس ملک کې په مختلف شوبې کې او په نورو ملکونو کې هم د دې شخونو ولا لګیا دي، چندې د کوي. په دې سلسله کې مو ټول ملک ته، ټول نر ښځه ټولو ته اپیل کوو چې تاسو الخدمت فاونډیشن ته خپلې چندې ورکړئ، اب انشاءالله صحیح ځای ته رسي. بسم الله الرحمن الرحیم. چندا ډېره ښکلې روانه اوسه پورې تقریبا 30,000 نه ووخته. نوره باقي کې انشاءالله زه خپله ومینیشن پارټۍ سره تعلق ساتم. دا الخدمت فاونډیشن والا کیمپ لګولی و په مندرای کې، بس مو ورسره کېناستو چندا ورته کوو.